دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو د څلورو بچو مور راپاسي او خپل خاوند ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو د څلورو بچو مور داسې حرکت ولې وکړو چې خپل خاوند یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلینشن څخه مخه ووهئ چې زموږ خر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په ثوابۍ کې رامخې ته شوې ده چې یو د څلورو بچو مور راپاسي چې نوم یې شهناز دی او خپل خاوند ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. د دې شهناز نومي جینۍ چې عمر یې 22 کاله دی د دې یو هلک سره یارانه وه. هغه هلک په دغه وخت باندې کور ته راغواړي خپل خاوند له په پیاو کې نشه ورکوي او چې کله خپل خاوند نشه کېږي هغه یار راغواړي او هغه یار سره میلاویږي او بیا خپل خاوند ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دا شهناز نومي جینۍ چې کله خپل خاوند د خپل یار سره ډېر بېدردۍ سره قتل کو بچی په دغه وخت کې سکول ته تللی و بچی هم په کور کې نه و. چې کله خپل خاوند ډېر بېدردۍ سره قتل کو نو بیا یې دغه یار سره غلط کار وکړو او بیا یې د هغه غلط کار نه بعد هغه یار ته وویل چې دلته اوس لاړ شه او زه به هم مور کره لاړه شم. او چې کله دا ښځه مور کره لاړه شي او پولیس ته ورشي اپیال درج کړي چې زما خاوند په کور کې مړ پروت دی زه خپل مور کره تللی وم خو چې کله زه کور ته راغلم زما خاوند مړ شوی دی. دوستانو چې کله پولیس اپیال درج کوي او په دې ښځې سلګۍ اوري چې دا ښځه څومره په سلګو باندې خبرې کوي پولیس ډایرکټ په دې ښځه باندې شک راځي. چې کله دا ښځه په خپل انویسټیګیشن کوي نو دا ښځه وایي چې او ما د خپل خاوند قتل کړی دی خو زما یار نه دی قتل کړی. دا ښځه دومره په عشق کې ډوبه شوې وه ډوبه شوې وه د یال چې د یال په سل باندې خپل خاوند خو قتل کو. دوستانو هغه څلور بچي اوس خپلې مور کره پراته دي هغه مور یې وراغټوي او دا اوس په پولیسو په تانو کې منډې تړلې وخي. دوستانو دې خپلې خاوند سره زما ځکه نه لګي دا چې زه به خپل خاوند ډېره وخلم ډېره تکولم زه له خپل خاوند نه ډېره تنګه راغلی وم نو ما په دغه د وجې باندې خپل خاوند قتل کو او ما ویلي چې زه به خپل یار سره واده وکړم خو ما ډېره غټه غلطي وکړه زما نه خو خاوند هم لاړو او یار هم لاړه جیر ګیر کو یار هم لاړه پولیسو ګیر کو او زه هم پولیسو ګیره کړم. زما بچي به اوس څه کوي وایي چې ما له یو موقع راکوي او ما معاف کوي. دوستانو خو ناز بیته معافي نشي میلاویدی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلینشن څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو والسلام.